بسم الله الرحمن الرحیم. فصل بدان که فعل متعدی بر چار قسم است. اول متعدی به یک مفعول چون ضرب زید عمرا، دوم متعدی به دو مفعول. سبق انتهی آسان دے کم دے نرازی لک شروع نو تو گوری مولی صاحب دا دویم باب شروع دے پدی کی دا افعال و دا عمل بیان دے او منگ دا ویلیو یو فعلم غیر عامل نشی کېدلی او ورسرم دا ویلیو دا عمل په اعتبار سره فعل په دوه قسمه دی، معروف مجهول. معروف کلازمی کے متعدی فاعل طرف ورکی او کلازمی شپک شینو تنصب ورکی او که متعدی بھی نو وہ ہوتا. مم د فاعل تعریف کړو هغه اسم ته ویل کیږي چې مخکې ترنه فعل وي او فعل ته مسند وي په طریقې د قیام. مفعول مطلق هغه اسم ته ویل، هغه مصدر ته ویل کیږي چې د فعل نه بس واقع شوی او دغه فعل په معنا باندې. او مفعول فی هغه اسم ته ویل کیږي چې فعل مذکور په دغه کې واقع شوی او ظرف او مرتبه به دوه قسم دي، زمان او مکان. او مفعول معه هغه اسم ته ویل کیږي چې د فعل نه بس ذکر وي، د واو نه بس ذکر وي او په معنا د معوي. او مفعول له هغه اسم ته ویل کیږي چې دلالت کوي په یو معنا یو شی چې هغه سبب د فعل وي. به حال هغه اسم ته ویل کیږي چې نکره وي او دلالت کوي په هيئت د فاعل باندې، جاءني زید راکبا، یا به هيئت د مفعول باندې لکه ضربت زیدا مشدودا، یا د دوړو به هيئت باندې لکه لقيت زیدا راکبین. ورسرم اصطلاح بیان کړو د چا چې حال بیانی کې هغه ته ذل حال وي او دا غالبا معرفه وي، او که چری ذل حال نکره و تقدیم د حال به واجب دی. او دا ویلو کله حال جمله واقع کیږي. تمیز هغه اسم ته ویل کیږي چې رفع د ابهام کوي، کله د عادت نه کوي، او کله د وزن نه، کله د کیل نه، او کله د مساحت نه. مم د مفعول به تعریف کړو هغه اسم ته ویل کیږي چې د فاعل فعل به واقع شوی. او اخر کې دا خبره کړې و د دې فصل دا څومره منصوبات دي دا د جملې د تمامیت نه پس راځي، ځکه جمله په فعل او فاعل باندې مسند الیه معنی تم کیږي. نو دا اول فصلو. دویم فصل کې به هلته موازلو نور څه نه دی ویلي. دویم فصل کې د فاعل دو قسم ذکرو، مظهر او مضمر. به د مضمر دو قسم بارز او مستتر، یعنی تقسیم د فاعلو. به ورپسې د تانیث د فعل او تذکیر فعل به اعتبار سره قواعد ذکر کړي څلور کتاب کې. چې کله فاعل مؤنث حقیقی او یا ضمیر د مؤنث وي نو علامه د تانیث په فعل کې راوړل دا واجب دي. او که شری مؤنث غیر حقیقی وي، آیا اسم ظاهر جمع مکسر ای نو فعل مذکر راوړي مؤنث راوړي تا د بار خيار دی. به موږ د فعل دویم قسم بیان کړو، فعل مجهول. تعریف امر لکړو هغه فعل ته ویل کیږي چې فاعل معلوم نه، فاعل ذکر نه، فاعل ته اسناد نه شوی. او دویم شی دی مفعول معلوم یسمى فاعله، یا نائب فاعل. د دې تعریف سره دا اسم ته ویل کیږي چې د فاعل هغه مفعول به ته ویل کیږي چې د فاعل په ځای باندې
د فعل نسبت د تشوي او یا موږ ویلو د هغه مرفوع ته ویل کېږي چې غیر فاعل وي او د فعل اسناد ورته شوی او دا تعریف ښه دی خری کتاب کې ډایرکټ د عمل بیان کړو نو کتاب کې ویلو د فاعل په ځای باندې نائب فاعل ته فعل مجهول رفع ورکړي او باقی منصوبات ته نصب په دې اصطلاح بیان کړو فعل معلوم يسمى فاعله او مرفوع کمی چې مرفوع دی هغه ته مفعول معلوم يسمى فاعله وي دو فصله نن سبق کې دریم فصل له تاسو لوګو غوري من شروع کې ویلو فعل لازم فعل متعدی هغه فعل ته ویل کېږي چې د فعل متعدی هغه فعل ته ویل کېږي چې د هغه فهم موقوف په متعلق باندې صاحب د کعبه فرمایي چې د هغه فهم موقوف یعنی انا به پیژني پچا موقوف فی متعلق باندې مفعول به باندې چا ور سره وي مفعول به وي او کبر نور قبل کم متعلق وي فالمتعدي ما يتوقف فهمه على متعلق دا چاته ویل کېږي د چا فهم چې په یو متعلق باندې موقوف وي برحال منګلن وایو مفعول فعل متعدی هغه فعل ته ویل کېږي چې هغه مفعول به مغاړي به دا فعل متعدی په څلور قسمه باندې دی یو هغه فعل متعدی دی چې یو مفعول ته متعدی یو مفعول غاړي لکه ضربت زیدن یو غاړي اسانه ده کنه دویم نمبر هغه فعل متعدی دی چې دو مفعول ته متعدی معنی دو مفعول غاړي البته دویم مفعول بکی حذف کوله هم شي اعطیت زیدن درهما لك اعطا او دغه شان نور چې د عطا فمانه کا مفعول دي متعدی وی دو مفعولین ہوتا او یو بکی حذف ولهم شي دریم هغه فعل متعدی چې دو مفعولون ته متعدی وی او یو بکی حذف ول نشي دې خپل افعال دي افعال قلوب ورتوي دا غد افعال قلوب چې دوه مفاعل غواړي او یوم پکې حذف کوله نشي علمت ظننت حسبت خلت زعمت رايت وجدت پوه شو کنه څلورم هغه فعل متعدی دي چې درې مفاعل ته متعدی وي پوه شو کا موږ ویلي فعل متعدی تعریف او به د فعل متعدی څلور اقسام نو تعریف لمن وکړلو ما يتوقف فهمه على متعلق دا تعریف شو اوس اقسام ضرور دي متعدی به یک مفعول متعدی دو مفاعل ته یو حذف ول بکی جائز متعدی دو مفاعل ته یو حذف ول بکی نه جائز او متعدی درې مفعول ته وای بینو او تو غره میدان پوهشه که فعل متعدی بر چار قسم است فعل متعدی پر څلور قسمه دي اول متعدی به یک مفعول چون ضرب زید عمرا ضرب فعل زید فاعل عمرا مفعول له دي کې ان شاء الله دا کو اجرا دو متعدی بدو مفعول متعدی وی بدو متعدی وی دو مفاعل ہوتا که اقتصار بر یک مفعول روا باشد چې بکې اقتصار په یو مفعول باندې روای معنی یو بکې حذف ولې شي لکه اعطار ولا وان چې در معنی او باشد او هغه چې په معنی د اعطا باندې وی لکه اعطیتو زیدن درهمن مازه ته او درهم ورکو دلته درهمن لري کا او د سی وای اعطیتو زیدن نو دا هم جایز دینیز جایز است دام جایز ده ثم متعدی بدو مفعول چې متعدی وی دو مفعولونو دا که اختصار بر یک مفعول روان نه باشد چې بګه اختصار په یو مفعول باندې روان نه وي جایز نه وي وین در افعال قلوب است افعال قلوب کې راځي ولی چې تاسو ته قلوب د قلب جمع ده زړه ته ویل کېږي نو افعال قلوب معنی د زړه والا افعال او دې افعال قلوب ځکه وي
چې دی افعالو کې یا د یقین معنوي یا د شک معنی او یقین او شک تعلق د زړه سره وي دغه ته افعال قلوب وي د کوم افعال تعلق چې د لاسونو خپو سترګو غوګونو جبې سره هغه د افعال جوارح ویل کېږي هغه په مقابله کې افعال قلوب لك علمتو د یقین په معنی راځي ظننتو حسبتو خلتو د درې وړ د شک په معنی او زعمتو د عام دی یقین شک ته او رأیتو او وجدتو د دوړم د یقین په معنی نو درې د یقین شو علمتو رأیتو وجدتو زعمتو عام شو د باقی شک چون علمتو زیدا فاضلا علمتو فعل تو فاعل زیدا مفعول به لفظا او اول او فاضلا مفعول به لفظا ثانی اصل کې مولوی صاحب دا افعال قلوب چې دي کنه دا په جمله اسمیه معنی داخليږي زید فاضل د سوا زید مبتدا فاضل خبرو علمت برالا مبتدا نے مفعول اول جوړ کو او خبر نے مفعول ثانی جوړ کو علمت زید فاضل زیدا فاضلا علم لرما پزید باندې چې فاضل له دغشان زید عالمون ظننت زیدا عالما یو مفعول اول بالمفعول ثانی چارم متعدی بسی مفعول چې متعدی بدری مفعول ہوتا چون اعلم تصدم مسلم معلومه ده د بافی افعال بخاصیاتو کی چې مجردو کی لازمی باب افعال متعدی جوړي او که مجردو کی متعدی به یک مفعول وي باب افعال متعدی کی دو مفعولون ہوتا او که مجردو کی متعدی به دو مفعول وي لکه علمتو زید دغه ټولو کن علمتو ظننتو باب افعال دی واړه ودري مفعول وي به نو وګوره اعلم التعلمتو دو مفعول وسبتو شي درې بشي دا شان الترایتو ارات رواړو انبأ اخبر خبر نبأ حدث چون اعلم الله زیدا امرا فاضلا اعلم فعل معنی دا د علم ورکړي الله پاک جل جلاله زید علم ورکړي د چا د امر د څه فاضلا چې هغه فاضل شوی اعلم فعل لفظ الله فاعل زيدا مفعول به اول امرا مفعول به ثاني فاضلا مفعول به ثالث جمله فعلیه تاسو په شولې د معنی ندی فصل کې موږ یو تعریف د فعل متعدی وکړلو او بل امر له اقسام بیان کړه او سوال دا دی چې کوم مفعول چې دی هغه نائب فاعل جوړېدل شي د فعل مجهول لپاره مرفوع جوړېدل شي او کوم مفعول چې دی الحمدلله يهديكم الله او کوم مفعول دا چې دی چې هغه نائب فاعل نشي جوړېدل د فعل مجهول لپاره مرفوع نشي جوړېدل دا غي بیان راته کوي نو وی یو دا خبر ووري دا ټول مفعول به کې یو مفعول دی ام مفعول به دی کدو دی کم چې دوه غواړي یو بګه اسفول شي دویم صورت او کني شي دریم صورت او کدري غواړي څلورم صورت دا ټول څه دي مفعول به دي په دې خبره پوه شو ضربت زيدا عمرا كم مفعول به اعطيتو کی چې کوم دوه غدواړه منصوبات مفعول به علمتو کی چې کوم دوه مفعول به د اخره کې کوم درې وړه څه دي مفعول به دي برحال بدل بوي شيء هم مفعولات مفعول به مفعول به دي اوس څوک نائب فاعل نشي جوړېدل نو د باب د عالمتو د دریم قسم دویم مفعول چې هغه نائب فاعل نشي جوړېدل او وجه ما ویلي ودرته اصل کې دا څه دي زید فاضل مبتدا او خبر دي وانا رسیدلې په نو زید فاضل کوس تفاضلن نائب فاعل جوړ کې اچانه خواني درنکو د باب افعال قلوب یعنی د دریم قسم
دریم قسم کم یو چې دوه مفعول ته متعدی کېدلو او دویم حذفول پکې نو جایز داسې وکنه چې یو حذفول پکې نو جایز په دې کې دا کم دویم دی کنه دا نایب فاعل نشي جوړولی ولی نشي ځکه ما ویلو دا دویم مفعول اصل کې خبر دی د اول مفعول لپاره زید فاضل دی نو زید مسند الیه دا او فاضل ولا څه دی مسند دی اوس کده دا فاضل نایب فاعل جوړ کی نبی بدا مسند الیهم شي او already مسند دیم نو یو شی به مسندم شي مسند الیه به شي پوه نه شي خبره باندې دغه شان څلورم قسم چې درې مفعول چواړي پاره کې درې مفعول چې هغه هم نایب فاعل نشي جوړولای ولی هغه هم خبر وي مسند وي او کته نایب فاعل جوړ کینې به با مسند الیه شي ان شي کېدلې دوا مفعول له څه دی مفعول له هغه نایب فاعل نشي جوړولای ولی د مفعول له جوړېدو د بارا شرط دا دی چې نسب دی پیوي اکثر رائے دادا مفعول له جوړېدو د بارا شرط دا دی چې صحیح نسب وي لکه ته نایب فاعل جوړ کې به خبره فور کې نو شرط د مفعول به فوت شو نو مفعول له هم څه شو فوت شو به خو مفعول له پاتې نشو اگر چې د بعض علما رائے دادا چې دا نسب شرط د مفعول له نه دی حرف جر به نه داخل بلکې دغه شان ویلې وي خوا بس ټیک شو خو بس نور به سم ورځي بعض خلکو دغه رائے ده چې حرف جر به نه داخل دا د مفعول له د بار شرط دی اما څنګه تعبیر وکړو چې نه سبب وي بعض خلک وایي دا حرف جر چې به نه داخل دا صرف د نسب شرط دی د مفعول له شرط نه دی مفعول له دی نه غیر می نسب نه غیر حرف جر کنو ام مفعول له دی کوم ام مفعول له دی خو حرف جر چې نه دا د نسب شرط دی مرحل مفعول له چې دی نایب فاعل نشي جوړېدلی وجه ځکه نسب دا شرط دی د بار د مفعول له او که نایب فاعل دی جوړ کو شرط به فوت شي او نو مشروط مفعول له به فوت شي مفعول معهم نشي جوړولی دا فاعل قلوب دویم مفعول او کوم چې درې مفاعل غواړي دا غي دریم او مفعول له او څلورم نمبر مفعول معه نایب فاعل نشي جوړولی وجه سره دلته شرط دا چې پس د وو نه وي نو تا نه د پوس کوم سره د وو به نایب فاعل جوړې که بغیر د وو که سره د وو جوړې نه جوړېږي نایب فاعل او د فعل منس کی وو نه او که بغیر د وو جوړې مفعول معه نه باندې کیږي دا څلور وړ نه جوړېږي نو وي فعل دوم در باب علمتو ومفعول اسم در باب اعلمتو یعنی د څلورم قسم ومفعول له ومفعول معه ورا بجای فاعل نتوانن دا بزید فاعل نشرات لله نهاد بزید فاعل نشي کې خودله ودیګرها ارا شاهد او نور چي دي د دین علاوه مفعول ما لم يسمى فاعله جوړېدل شي نایب فاعل ودر باب اعطيتو اخري خبره په باب د اعطيتو چونکه دوه مفعول غواړي کنه دواړه شي اول جوړول د دویم په مقابله کې اولادي اعطيتو زيدن درهمن نو بهتر ادا د چې زید جوړ کې اگر چې درهمن جوړول به صحیح او تی زيدن درهمن بشي مفعول اول بمفعول ما لم يسمى فاعله لایق تر باشد ډیر لایق دی از مفعول دوم د دویم مفعول نه تاسو پوه شولې برحال تعریف څلور اقسام او څوک مفعول به څوک نایب فاعل جوړېدل شي او څوک نشي دا درې غټه خبرې پکې موږ وکړلې خبر از ده شو لکه عربي عبارت به وي به پکې اجرا وکړو اعلم بويش أن الفعل المتعدي
فعل متعدی چې دی علی اربعه اقسام بڅلور قسم دی المتعدی الى مفعول واحد اسم بیږي کنه یو مفعول ته متعدی نحو قرأ سعید کتابا المتعدی الى مفعولین چې دو مفعولین ته متعدی وي مع جواز الاقتصار على مفعول واحد سره د دینه چې اقتصار به یو مفعول باندې صحیح وي کاعطى روالا والذي يكون في معناه يا غفيل چې په معنا د اعطى وی لك اعطيت زيدا يوم مفعول درهما بل ولو قلت كدسي اعطيت درهم اعطيت زيدا بهم جاز ايضا دام جائز ده المتعدي الى مفعولين دو مفعولين تخو بحيث لا يجوز الاقتصار ولا مفعول واحد بدسي طریقه چې جائز بني وي اقتصار به یو مفعول باندې وهذا في افعال القلوب کې درازي اي علمت ظننت حسبت خلت زعمت رايت وجدت مثالي علمت زيدا مفعول اول فاضل المفعول ثاني ظننت زيدا عالما المتعدي الى ثلاثه مفاعيل در مفاعيل تذكرم قسم وهذا في باب اعلمت اعلم وارى وانبأ واخبر وخبر ونبأ وحدث مثال اعلم الله زيدا عمرا فاضلا اخري خبر اعلم ان هذه المفاعيل شدي كلها طول بطولا ان هذه المفاعيل كلها طول بطولا معدودة داشمر الكيكي في المفعول به كي مفعول به دي وان المفعول الثاني من باب علمت دم مفعول باب علمت والمفعول الثالث من باب اعلمت او درم مفعول باب اعلمت وكذا المفعول له والمفعول معه څلور شو لا يمكن اقامتها ممکن نه ده چې دی قائم شي مقام الفاعل په مقام د فاعل معنی او نائب فاعل جوړ شي فعل المجهول او د فعل مجهول نسبت ورته وشي فعل مجهول کی پځې د فاعل نشي ودرېدلې او ما سوا ذلك من المفاعيل چې دی فيجوز نيابتها جائز ده دغه نیابت عن الفاعل د فاعلنا واما المفعول الاول هرج مفعول اول د باب د اعطيته فهو اولاد بأن يجعل نائبا نائب جوړ شي د فاعلنا من المفعول الثاني د مفعول الثاني اولاده فقولك اوتي زيد اولاد من قولك اوتي درهم پوه شولې په اصل کې دي زید کې د فاعلیت مانشته دی وجه نائب جوړول بګاری درهمن کې نه خجدلته موږ نن یو مثال ویل اول مثالوم د ذکر کوي ضرب لفظ دې کما يتلفظ به الانسان پر ترکیب به موږ د شان کوخه به مستعمل له ګور دلته استعمال له او به مفرد مرکب کې مفرد دې ځکه تنها دلالت کونت بر یک معنا به درې اقسام دي اسم فعل حرف دا بک فعل له کلمه دا مستقله معنا دلالت کی زمانه ته محتاج ده به دې بس معرب مبني کی مبني دې ځکه ماضی چې دا مبني دا اسم غیر متمکن کې نشتا معرفه و نکره کې دې قصې نشته دې اسم دي مفرد مذکر مؤنث کې نشتا مفرد تثنیه جمع کې نشتا اسم متمکن شپږ اقسام کې نشتا د مضارع د اعراب په قصه کې نشتا اوامر لفظیو کې حروف عامله کې نشتا افعال عامله کې شتا افعال عامله کې ضرب ماضی دا او دا فعل متعدی دی یو اسم طرف ور کوي زیدون طرف ور کړی دا او هو اسمونه د نسب ور کولې شي دلته مفعول به ته نسب ور کړی دی نه رسې به فعل متعدی په څلور قسم دی او دا باغی کې اول قسم دی چې یو مفعول ته متعدی وي به د تذکیر او تانیث خبره من کړي و دا به کله مذکر وی کله به مؤنث وی نو مولوی صاحب دلته به دا مذکر وی ځکه فاعل اسم ظاهر مذکر دی وجوبا مذکر کې دلی ضرب زیدون پوه شو کنه والبسی زیدون مخکې تیر شوی دی لفظ دی مستعمل دی مفرد دی اسم دی معرب دی اسم متمکن دی ترکیب کې واقع دی او مذکر مؤنث کې مذکر دی او معرفه و نکره کې معرفه ده او باغی کې عالم دی مذکر مؤنث کې مذکر دی مفرد تثنیه جمع کې مفرد دی اسم متمکن شپږ اقسامو کې اول قسم دی مفرد منصرف صحیح حالت رفی بضمی حالت نسبی فتحی حالت جری په کسره سره دلته حالت رفی دی ځکه فاعل واقع شوی دی
مضارع اعراب پکې نه چلیږي حروف عامله کې دلته خبره نشته دی افعال عامله خبره د پاغي کې فاعل دی فاعل تعریب اسم بوي مخکې بدر فعل دی زیدون اسم دی مخکې در فعل هم دی او فعل بدت مسند دی دلته مسند هم دی په طریقې د قیام سره به دلته په طریقې د قیام دی نرسي به نو دا فاعل شلو امرن کی هم د زید بشنت اجرا د ټوله دا مفعول به شو تاسو وایې شولې التمن خپل ترتیب سره غیر المغضوب علیهم حالات حرف دې تیر شوی دی ضمایرم تیر شوی ولا واو حرف دې تیر شوی لام حرف دې الضالین دا به وایو الضالین الف لام نه علاوه یادو لفظ دې کما يتلفظ به الانسان مستعمل لے قرآن کی استعمال لے عام عرف کی استعمال لے مفرد مرکب کی مفرد دے ذکر تنہا کا دلالت کو ند بار ایک معنی کلمتن لفظ ودی علی معنی مفردین بے اسم فعل حرف در اقساموں کے اسم دے وجہ الف لام بھی داخل لے کھانا او بے معرب مبنی کی معرب دے اسم متمکن دے ترکیب کی واقع دے اسم غیر متمکن اقسام کے نشتا معرفہ و نکرہ کی معرفہ دا پشے معین دلالت کی پاگو اقسام کی معرب باللام دے مذکر و مانس کے مذکر دے علامہ دے تانیس پکے نشتا او مفرد مانس جمع کی الضال ضالین دا جمع دا علامہ دا جمع ور سره دا کنه نون مفتوحه ما قبل ترنه یا مکسوره ابه جمع قلت او کما دا مکسر او سالمه کی سالمه دا صيغه د واحد بکی برقرار ده او به جمع سالمه بدو قسم او مذکر سالم او مؤنث تابه کی مذکر سالم څنګه وي او به بقلت او کثرت کی د قلت نه دي لکه موږ ویلو چې جمع مذکر سالم او جمع مؤنث سالم په دې معنی الف لام راشي د کثرت نه دی ما نسم ویلو کنه تاسو دا کثرت نه دی چې بغیر د الف لام نه په قلت ای چې الف لام سره راشي به سي کثرت ای د سیوا به اسم متمکن بشپاړو اقسامو کی دا جمع مذکر سالم دا اعراب حرفی دے حرفی کی به دریم قسم دے حالت رفی په وو سره حالت نسبی بالب سره حالت جری چلے بیا ما قبل مکسور سره دا څه وکنه او دلته حالت جری دے مغضوب معنی عطف دے هغه مضاف الیه مجرور دام دے بے اور بسی حروف عاملہ باس نہ چلے گی او افعال عاملوں کی معامل خبر حال نہ دے ځکه فعل نہ دے او معمول دے او مجرور دے دلته ځکه د عاطف دے مونږ مغضوب باندې هغه مضاف الیه ودام دے نو بس وکونو